او د شبهې د نصاراو جوابو اوله حصہ اول باب کی قتلس ولس آیاتونو اول مسئله د توحید بیان کړه، بیا د شبهې جواب کو. دویم باب کی بیان د توحید و بیا او جواب د شبهې و تفصیلا چې دا 10 من البغات تی. اوس د دې ځای نه دریم باب دی. اول مسئله د توحید بیانوي، بیا اعلان د بایکاټ لا یتخذ المؤمنون الکافرین او ترغیب اطاعت د نبی علیہ السلام ته. ناغین رستو جواب د شبهی کی تفصیلا شجر نسب د عیسی علیہ السلام ذکر کی. آیت نمبر 33 درشتمنا تفصیلی جواب کی. د عیسی علیہ السلام مستقل نسب د مور پیدائش د یحیی علیہ السلام پیدائش او د عیسی علیہ السلام خپل پیدائش او دا غي د وړو شبهو جوابم کوي. دا دریم باب دی. اول مسئله توحید راوړي او د دعا په انداز باندې نو په دې کې اشاره کوي دعا کې چې د بادشاہي اختیار د الله دی او الله رب العزت بادشاہی د چانه اخلي چاله ور کوي. اشاره شو پکې استاسو نه یخلی او مونږ له را کوي. نصارا او ته وایي چې تاسو نه یخلی او مونږ له را کوي. ور سره دا وایي چې انقلابات د الله لاس کې دي. د چا ورځ شپه شي د چا شپه ورځ شي. ستاسو ورځ په شپه کېدو ده، زمونږ شپه په ورځ کېدو ده. د عقیدې انقلابات هم د الله لاس کې دي. تاسو توحید پرېښود او زده توحید هم پرېښود نو مړه شوئ او مونږ ته الله توحید نصیب کړو نو ژوندي شو. دا مو وایي چې حکومت چلولو له مال پکاري او تاسو سره مال نشته، هغه به مونږ له الله راکړي. هغه به الله رب العزت مونږ له راکړي چې تاسو دغه شانتي یې زمونږ ستاسو نه بایکاټ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء. په دې بایکاټ کې موږ متبع د پیغمبر یو. فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله. تاسو شبهه کوي جواب واوره تفصیلا. دا نیکان بندگانو و آلهانو عیسی علیہ السلام پیدائش تا وګوره. عیسایان پیرانو نو د پیرانو دواګانو سره ډیره لګي وظیفو سره نو د هغې په انداز ورته توحید بیان کا. تو دعا په انداز و د توحید بیان کا.
وظیفو نه ولا ثابت کا چې کله سړی پوه شي بیا پار انداز بیانولی شي. شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایل یو علاقې ته لړم بیان لا خلکو وی چې دی بیان نه کوي چې بیان به نه کوي ما چې صحیح ده که نه جنگ سره جوړوئ چې تاسو پې نه خوشحاله جوړ نه به کوو څه خو جنګ نه کوم چې تاسو خوشحاله یې الله هم خوشحاله که نو بیان به کوو تاسو خفه یې بیان به نه کوو راغونډ شوي یو خوره به کو دعا وکړئ چې خوره یې بس بیان نه بیان دوا ته خور څوک خوشحالېږي چې ما په دوا کې نیمه ګنټه توحید بیان دوا کې مو ته شروع واچوله او په دوا کې مو ته نیمه ګنټه توحید بیان چې مسلې باندې پوهېږم دوا کې به ووایي ته تاسو دغه دوا زو ته کړي چې خدای ما وبخښي زما مور او پلار وبخښي کو پر غټ اسلام له بری ورکړي په وخت د ژوند کلن کې مې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا محمد. قل اللهم مالک الملک هو ادا سے توحید بیان کر اللهم یا اللہ د کثرت استعمال د وجنه یا چې کمدنو ستړی شوي وه موږ لرې کړه او پیټه میم ته په سر کو بدله کې هم په آخر کې میم راوړو آخر کې هم چې کمدنو میم راوړو میم کې دلالت ته په حال او فعل متکلم باندې په حال او فعل متکلم باندې دا چې کمدنو عربو کې عادتو دا عادتو چې قول به دلالت په معنا کو د ټکی نه چې کمدنو معنا معلومه میم سره شونډې جوختی شي اشاره ده چې ترکت الابواب كلها والصبت ببابك ترکت الابواب كلها والصبت ببابك ټول ورونه مې پرېښودل او ستا ور سره جوخ شوم. دا د متکلم په فعل او په حال دلالت کوي لکه دا ما وی په خلق وسانه و چې ترکت الابواب كلها والصبت ببابك لږ سات کې مې وی خدا چې د زړه کیفیتي دا وغواړي د بنده د ټولو دروازو نه امید شي او یو دروازه د الله غونیوي کلکه ونیوي چې دا د متکلم حال شي. الله دې زموږ حال وګرځي. اے الله اختیارمند بادشاہ مالک الملک مالک اختیار تو ملک بادشاہ تھا اختیارمند بادشاہ دې څه مطلب د اختیارمند بادشاہ توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء سلطنت چانه اخلي او چاله ورکای سلطنت د دنیا بادشاہی د دنیا هغه چا د چې اراده وکړي او اخلي او راخکي څوک د لندن نه راولي وزیر اعظم کې او څوک چې کمدن د وزیر اعظم نه بوزي جیل ته هغه تناستی ځان له چانه وتنزع الملک ممن تشاء او اخلي بادشاہی هغه چانه چې ته اراده وکړي. دا اشاره ده چې لکه د نصاراو نه اخلي او مسلمانانو له ورکوي اشاره شو چې د نصاراو ټیم ختم شو. وتعز من تشاء او عزت من که هغه چا را چې ته اراده وکړي او ذلیل که هغه چا را چې اراده وکړي مستا کار دینو بیا د کل خیر ستا په اختیار کې د خیر ستا په لاس کې د خیر. شاپور شیخ صاحب رحم الله فرمایل چې دا سراشی نو یاد دا د درې معنی وی یو معنا افضل ده بل معنا فاضل ده او بل معنا کافر ده. معنا افضل ده
چې ید کما یلیق بشانه، ید کما یلیق بشانه، چې څنګه الله د شان سره مناسبي مونږ نه پوي. دویم معنا فاضله ده چې ید په معنا د قدرت داسې تعویل وکړه چې د اصل صفت نه انکار را نشي، چې هغه نتیجه د صفت راواله او هغه معنا وکړه چې د اصل صفت نه انکار را نشي. بیا د کل خیر اختیار ستا کړي، خیر ستا په وس کې ده، خیر ستا قدرت کې ده. درېم معنا کافر ده چې ید کا یدنا، لاس زمونږ د لاس په شان دی، دا معنا غلط ده، دا معنا کافر ده. ستا په لاس کې ده خیر، اشاره ده چاله بادشاہي ورکی دام خیر دی، چانه واخلی ندام خیر دی، سوک عزتمن کې دام خیر دی، خو چې سوک ذلیله کې دی کم خیر دی. یعنی تا ته چې د کمکار نسبت کیږي نو هغه خیر او خیری. زمونږ چې کمدنو د طبیعت نه متنافری نو مونږ ورته شر وایو، خو زمونږ په نسبت باندې د الله رب العزت په نسبت کې شر نشته. لکه اوږده دعا ده هغې کې راغلی دي بیادک الخیر والشر لیس الیک، والشر لیس الیک. الله رب العزت منبع الخیر دی، چې الله د طرفه سوي نو هغه خیر دی. زمونږ طبیعت سره ځنې موافقي ملایمي نو مونږ ورته فایده ووایو، او چې زمونږ د طبیعت نه ځنې نقصاني وي او خلافی نو مونږ ورته شر ووایو. نو خیر او شر اضافي دي مونږ طرف ته، ورپسې راوړو دا نه چې شر بل چاته حواله کړی دی. الله ته د شر نسبت بې ادبي وه. انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته الله رب العزت په هر څه قدرت والا، علی کل شیء قدیر، هر څه باندې الله قدرت والا. تولج اللیل فی النهار، ننباس شپې لره په ورځ کې، وتولج النهار فی اللیل، او ننباس ورځ لره په شپه کې. انقلابات ستا کار دی، دا هم هغې ته اشاره وکړه. او راوباسې ژوندي لره د مړ نه، ژوندی او مړ یو لکه اګی ده او د اګی بچی دی، نطفه ده او انسان دی. د مړې نطفې نه ژوندی انسان راوځي، او د ژوندي انسان نه مړه نطفه. د مړې اګی نه چې کوم دی نو ژوندی چرګ راوځي، او د ژوندی چرګې نه مړه چې کوم دی نو اګی راوځي. دا ظاهري وو. د عقیدې مسله شي، د مسلمان نه کافر پیدا کی او د کافر نه مسلمان، پلاری مسلمانی زی کافری یا پلاری کافری زی مسلمانی. نوح علیہ السلام موحد دے مسلمان دے، کنعان کافر دے. ابراہیم علیہ السلام پلار کافر دے، ابراہیم علیہ السلام مسلمان دے. دارنگی عالم و جاہل، پلار جاہل وی ناپوی جھٹی اجزو، او دا غزیه چې کمدنو غټ عالم شي. دارنګ پلار چې کمدنو لوی عالمي او زوی جټ شي، هغه چې کمدنو شین موږی شي. وتولج اللیل فی النهار، ننباس شپې لره په ورځ کې، او ننباس ورځ لره په شپه کې. راوباسې ژوندی د مړ نه، وتخرج المیت من الحی، او راوباسې مړ د ژوندي نه، او روزی ورکای آغا چالا چی را دیو کی. داموائی چی منگ سره چی کمدنو مال دیر دے، داڑو سو خبرنا دا ورکلد اللہ دا. او روزی ورکای آغا چالا چی را دیو کی پریمانا. حدیث صفتونو بخاطر اللہ زمون گناہونا معاف کم. چاس شرعی حاجتونوی کورونو کیوی، درونوی، د خویندوی، ملګروی، یارانو دوستانوی،
یا الله ټول شرعي حاجتونه پوره کړه. بیماران دي حاضرینو کې دي، کورونو کې دي، غایبینو کې دي، ټول بیمارانو ته الله روغ صحت نصیب کړه. اسپیټالونو کې دي یا الله ټول ته روغ صحت نصیب کړه. دارنګ څوک وفات شوي دي، نن زموږ یو ملګری وفات شو، هغه ته الله رب العزت پسماندگان له صبر جمیل توفیق ورکړي. دارنګ بیماران دي کورونو کې د درس ملګری شریکی نارینه زنانه کورونو کې چې کمدنو هغه ته پریشانای دي، بیماری دي، د درس زنانه شریکی دي، هغه والدین سخت بیمار دي. الله رب العزت ټول ته چې کمدنو روغ صحت نصیب کړي. الله رب العزت ټول د زړه حاجتونه پوره کړي. الله د مسلمانانو اتفاق، اتحاد، مینا، محبت نصیب کړي. الله د مسلمانانو په خاور اسلامی نظام نافذ کړي. الله د کافرو تسلط د مسلمانانو د خاور نو ختم کړي. الله د حرمین شریفین او د مسجد اقصی حفاظت وکړي. الله رب العزت زموږ د ملک حفاظت وکړي. الله د هر قسم د دشمن د تسلط نه محفوظ کړي. الله رب العزت د اسلام په نوم دې کې قربانای ورکړې شوې دي. الله رب العزت به اسلامي نظام راولي. لکه څنګه چې اسلام خلای هدیږي، الله رب العزت د اسلام خلای کی. الله دې ټول دنیا ته د اسلام ماډل کی. الله رب العزت د طلباء کرامو هر قسم ضرورتونه د غیبی خزانونو پوره کی. الله رب العزت د زړه حاجتونو پوره کی. الله رب العزت صفاتونه دې ځای کې ذکر شوي دي، نو باندې خپل حاجتونه دې ځای کې غوښتل شي. الله رب العزت ته چې څوک ناستي اوري او زړه کې څه حاجت وي، الله رب العزت دا غیر ټول حاجتونه پوره کړي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. د دې ځای نه د سورۃ الفاتحه او مضمون را میدان تکو شاغو البراء. دا یو مضمون سورۃ الفاتحه کې د براءت مضمون، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اغیارونه بایکاټ کول د لا اله الا الله یو دویمه معنی را روانه کړه. لا اله الا الله یو معنی خو دې یاد کړه چې نشته لایق د بندګۍ بيد الله نه. په دې خو پوه شوي چې د معبود باطل نه بایکاټ. اوس د لا اله الا الله یو بل معنا چې زما دوستی او دشمنی دا ور الله په قانوني. چې الله رب العزت راته وایي چې د سره دشمنی وکا زبا دشمنی کوم. چې الله رب العزت وایي د سره دوستی وکا زبا سکوم دوست. زما جوړ توړ زما چې کمنو دوستی او دشمنی دا ور الله په قانوني. الله په قانوني دا الله مقابل دا الله دشمن هغه زما دشمنی، دا الله دوست هغه زما دوستی. یو وګد روایت ته نبی علیہ السلام فرمایي پاغي کی چې الله رب العزت فرمایلی دي لا ينال رحمتي من لم يوالي اولیائی ولم يعادي اعدائی. لا ينال رحمتي من لم يوالي اولیائی ولم يعادي اعدائی. چې زما دشمنانو سره دشمنی نه کوي او زما د دوستانو سره دوستی نه کوي، نو دې زما رحمت نشي حاصلوله، دته زما رحمت نه ملاويږي. دا الله دشمنانو سره دشمنی وکا په کوم سیس چې دا معلومیږي دا الله د دشمن موافقت نه چې دا معلومیږي چې دې الله ر دې دشمن سره دوستی کوي، هغه نه بایکاټ وکړي. مظاهر الولا چوي دا غي نه بایکاټ وکړي. چې کوم ځای ادم شک راځي چې د جوړې دا کافر خوخته دا اکی سیز نسوکا هغه خبره نه دا عمل نه بایکاټ وکړه. بایکاټ وکړه. زما دوستی او زما دشمنی
دا ود الله په قانون باندې دا د لا اله الا الله وبل معنا الحب فی الله والبغض فی الله ومحمد فرق بین الناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بلتون د خلکو ترمنځ چې نبی علیہ السلام د کومې دوستۍ اجازه ورکړي حق کا دوستی بوي او چې نبی علیہ السلام د کومې دوستۍ اجازه نه ورکړي او دوستی بنه دا نبی علیہ السلام ټول له هغه به تلی دا لا اله الا الله معنا د سورہ ال عمران نه شروع شو برات مسله قران مجید کې ډیره چلے دلې ده یو دے موالات دې ته ویل کېږي شاغه سره د زړه مینه وي داغه قانون داغه دین داغه د رهن سهن د ژوند طریقې هغه ته خوږی ښکاری او هغه سره د زړه راز وي تر دې چې د مسلمانانو خلاف هغه له ترجیح ورکړي هغه مسلمانانو پټ الونه هغه ته وایي دا موالات دي د دې حکم دار چې دا حرام دي د کافر سره موالات سره حرام دا قرآن مجید دلته وایي سورہ مائده کې وایي سورہ ممتحنه کې وایي تدې موالات نه من راغلی ده تر دې پورې چې قرآن فتوا لګولې ده ومن يتولهم منكم فإنه منهم بس د ظلم مینه او اثر او دا غار څخه په خواګه خاریدل دیم داغه پشان کافر دی هڅه بشناغتی کارت د اسلام او قرآن ویل دي ومن يتولوا منكم فاولئك هم الظالمون دا ظالم دی دا موالات دی دویم دی مدارات دی تو وی چې ته د یو کافر عزت کوي دنیوي طریقې سره د خلی جی جان و سره لخص ساتي د دې لپاره چې د شر نه ځان محفوظ کړي چې تا ته د دین په خورولو کې رکاوټ نشي د دین په خورولو کې د رکاوټ چې د یو علاقي کافر افسر دی هندو او تال ته کې کمندونو درس کوي ته وایي چې دې ما ته رکاوټ نشي خپل لار تیریږي ته السلام علیکم خې وبو چې نه کوي خو دې غلط خوځي بیا نور سي خو صرف اوس د خله د سره دا مدارات ته دا جایز دی دریم دی معاملات د حربي کافر نه علاوه نور کافرانو سره جایز دي دنیاوی چې کمدنو دنیاوی لین دین ستی اخلی غنم تی اخلی یا بل ستی اخلی دا حربی کافر نه علاوه نور سره چې کمدنو جایز دي حربی سره معاملاتم جایز سالورم دے مواسات خیگڑی تو وی بشری خیگڑا لکه د مسلمانانو وطن نے یا کافر دے کافر وطن نے خواغی سره وعده ده او هغه چې کمدنو یو کافر را پریوتو پلار پروت تے ایکسیڈنٹ کو راوچته کا اسپتال ته بوزا خیر خیګړو کا تاکي شوی دی بوله ورکا وګه شوی ډوډۍ ولا سکا ورکا دته مواسات په لکیږي خیګړه دا جایز دی حربی نه علاوه بل مداهنت
مداهنت چې کافر ته ځان خطا ښکاره کوي او مسله کې سستی کوي د دې لپاره چې دا کافر خفه نشي او د دې لپاره چې زه بچ شمه زما عزت او اعمال بچ شي دا مداهنت دی دا مداهنت هم حرام دی ودو لو تدهنو فیدهنون مداهنت هم حرام دی قرآن کریم موالات چې کمونو حرام کړی دی دا دلته ذکر کړی دی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء ندی جوړی مومنان کافران لرا رب ظاهر دی مسله توحید مخکې بیان شو اوس دی نه مني نته بایکاټ وکړه چې څوک دا مسله توحید نه مني بایکاټ ته وکړه زړول امور کو لا يتخذ المؤمنون ندی جوړی مومنان کافران لرا یاران علاوه د ایماندارونه ومن یفعل ذلک یر ذکر کی چاچوک چکم دنو داکار فلیس من اللہ فی شین نند دیت اللہ رب العزت طرفنا پیسی صد دن باندے دے بی دین شو فلیس من اللہ فی شین ند دیت اللہ طرفنا پیسی صد دن باندے اللہ چکم دن را لے گل دے پاگے کے دے کافر نبائی کاٹتے او دې د کافر نه بایکاټ نه کوي دې د دین پیسې سپاتې نشو پای پاتې نشو جامع نفحات الانس کې ذکر کړی دي چې باندې چې د کمندونو بازار ته تلو حالته غبار لیدلې دا موږ ته پکړنای وایو غبار چې کمندونو لیدلې دا چې دا دومره غټه دا سپکا دا عجیب شی دی نو اغستی دا الله اغستی دا اوسم سپک شی دی او داسې غټه ده په لار راتو لبولی لکه داسې دا ورته پته نه وه چې دا اوس د هوا نه څه ده دا که ده داسې داسې هم کوي او جزاعت او د شوې ده او چوس هغه چې کمدنو هوا ترې وتلې ده او دومره پاتې شو کوچۍ غونته کې پاتې شو و دا غټه ده هغې باندې چې کمدنو چغې کړې یا ایها المؤمنون ببلة الرې هل وجدتم بمثل هذه الشيء یا رې مسلمانانو داسې عجیبه شی هم لیدلی چې سات کې دومره غټو او اوس دومره شی څه شو پاتې شو هل وجدتم بمثل هذه الشيء چې ظاهري شکل د مسلمانو دنه پکې د ایمان دوړه نه وه دا یې لیدلی دی فلیس من الله فی شیء دا دی ومن یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء نرد اللہ را طرفنا فیس حصہ دن باننے اللہ ان تتقو منهم تقا مگر دا چھے تاسو ځان بچ کوئی دے دینا ځان تینا چھے کمدنو بچ کئے دے مطلب دے اللہ من اکرے سڑے چھے کمدنو مجبور شو او اغیی چھے کمدنو وجنی او دے دخلی دا سارا چھے کمدنو دا کفر کلمہ ہوئی دا ولا جایزو الا ان تتقوا منهم تقا مگر راج تاسو بچ کوئی د دین ځان مکمل ويحذركم الله نفسا يرى ورکی ويحذركم الله نفسه او يرى الله تاسو له ځاننا دا الله رب العزت نو يریگا او الله د دشمن سره دوستی مکوا الله رب العزت د دشمن سره دوستی مکوا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ او الله رب العزت دی ورتل واپسی الله ته رسیدته وي چې زما دشمن سره دی ولې دوستی کړي او بیا وسکای قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ دا میرا ذکر کوي دا دوستانه او مینه چې دا نه دا د زړه شی دی دا د زړه شی دی که یو سړی په زړه کې ساتي او ښکاره کوي نه یو سړی په زړه کې څه کوي ساتي او ښکاره کوي نه الله رب العزت وی زړه حال ما ته څه دی معلوم دی ما مخکې مو دا سه عجیبه ذات سره زمونږ معامله راغلی ده چې ډوک پوک ورسره نه کېږي خان بیخي کله که ته ووایې چې نه نه زما کافرونه مکمل به یې کار کوو کافرو دا څه وایې ته نو هم چې داسې مې وویل چې هغه درته مې رڼا کړې او ډکې د بل څه دي بس الله ته پته ده هسې ځان له نخرې مه کوه ځان مه ستړی کوه
ورته وایا کپټ ساتي تاسو هغه په صدورکم چې په زړونو تاسو کې دي هغه مینا محبت ان تو ما فی صدورکم کپټ ساتي تاسو هغه مینا محبت په صدورکم چې په زړونو تاسو کې دي یا کار کوي دلرا په عمل او په قانون شاغه قانون او عمل ته تهذیب ته دې ته سکی باو باسي یا علم الله پویږي الله رب عزت په دې باندې او تشدرنا ويعلم ما في السماوات وما في الارض او پویږي په هغه باندې چې په اسمانو کې دی او په ځمکه کې دی ور سره قدرت راوړو والله ولا كل شيء قدير او الله دې پاره سبحانه قدرت والا بل یاره د آخرت یوم تجد كل نفس ګوره د کافرو دا دوستانه ظاهر کې تاسو څومره سخت کاری خواږه چې لکه دا زبردست شی دی او یورپ ته بر لسره کی چکر را کی او زبر لرا کیو تعلیم به مم شي فری شي او بچی چل د ساتما دا غیر لپاره وجودای له انسرا کيو دا بیا غوي څومره خوندر کی تعالی کو نه تړلې مړه تری پانسی چولی دا یان څه کمندونو کړی او لګي ګرځي را ګرځي ها خوشاله بوټا ټکو باسي بوټا ټکو باسي کې ته چولې د ګیرو پرې جوړه خروجي الټا او دغه په خوشاله چې سوای مده قیامت حال ته تو ګورته د دې عمل نه ودا څه تخت شي الله خدای ماته مخه خدای ماته مخه دا څه به دې تخت یوم تجدو کل نفس ما عملت فارت شوم یاره وبندا او به مو یاره وبندا غي چې کړی دي د نیکانه محضرن مخامخ سامړه وای او ما عملت من سو او هغه چې عمل کړی بعد هغه مخامخي واړی با دا بندا لو ان بینا و بینه ارمان چې وي په میاں زده کې او په میاں عمل لره کې بینها ضمیر نفس راځي دي ارمان چې په میاں زده کې و بینه او په میاں عمل لره کې امدن بعیدا مدلره چې ما ته خپل عمل نه وي خو له سبق وا ويحذركم الله نفسه او يري الله رب العزت تاسو ته ځان خپلنا الله نو يريګا الله دشمن سره دوستي مکو او الله دې نرمي کوونکې د پابندیانو دا نرمي ده کنه چې تاسو عمل مو خو نتیجه ده ته مو خولا چې دا عمل له دا نتیجه ده سور نرمي وکړه نو دغه عمل لزان سکا بس کا دا الله نرمي و امیناناک ته الله چې موږ د بد اعمال خو د بد اعمالو نتایج راته سکړو والله رؤوف بالعباد الله دې مینا کوونکې د بندګانو سره قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله دا دې کوم دنو ترغیب اطاعت د نبی عليه الصلاه والسلام کا ترغیب ورکړي اطاعت او تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یو مطلب دا دی توای چې موږ بایکاټ کوو دا ډېر کافران دي او زموږ یاران او دوستان دي بګي نو ټول نو موږ بایکاټ کوو دا وبګران شي جواب ته پیغمبر تابعداریو کا هغه څنګه بایکاټ کړی په توم چې کمونو هغه شانته شوکا بایکاټ په دې بایکاټ کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم روان شه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم روان شه دویم چې کافرونو بایکاټو کو نو دوستی بچا سره کوو او چا په طرز بجوان تیرو فتبعونی نو مخ کې لاو اوس الا شو مخ کې توړو نو جوړ شو مخ کې لا اله اوس الا الله مخ کې او البغض فی الله اوس الحب فی الله الحب فی الله راشد نبی علیہ السلام اتباع کا کافرونو بایکاټو کو ناغي وي موږ خو کافر نه یو زمون خو الله سره مینا دا او مون الله منو تاسو څنګه زمون نه بایکاټ کوئ څنګه کومه زمون نه بایکاټ کوئ قول ان کنتم تحبون الله ورته وایي چې تاسو د الله د مینې دعوه کوئ دا بغیر د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ نه کېدلې
په دې کې تاسو دروغجن یې دیو جنا حسن بصری رحم الله تعالی فرمایل من ادعى محبت الله وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذبه. من ادعى محبت الله سوک چې د الله د مینې دعوه کوي چې زه په الله باندې مین یم، هندو وایي چې زه په الله مین یم، سیک وایي زه په الله مین یم، شین توتی د بنو توتی بریلی وایي زه چې کمدنو په الله باندې مین یم، او دا الله عیسائی وایي زه په الله سیما مین یم. وخالف سنت رسوله او نبی علیہ السلام د طرز زندگی نه خلاف کې سنت معنا ما سوکا طرز زندگی دا رستو تاسو بیا راځي په واسطه د فرض مقابل کې رب چې کوم په دغه کې اصطلاح ده فقہ کې فقہ کوم اصطلاح جدا ده حدیثو کې چې کوم سنت ته کې راځي هغه نه مراد طرز زندگی دا نظام زندگی دا اکا علیکم بسنتین مسواک نه مراد نظام حیات مراد ده طرز زندگی مراد ده علیکم من تمسک بسنتی نا مراد سے کمدنو دا مختصر و آسان سنت ندی بلکہ دین مراد طرز زندگی ده طرز زندگی ده نبی علیہ السلام وخالف سنت رسوله د نبی علیہ السلام د نهج خلاف کی مدا چې کمنو کذاب و کتاب الله یکذبه دې ګاډری دې دروغجن دې و کتاب الله یکذبه د الله کتاب د دروغجن وای د الله محبت غواړي د نبی علیہ السلام په اتباع وکړي د نبی علیہ السلام په اتباع وکړي ورته وایا کتا سمینه کوي د الله سره مطلب پکار د الله سره مینا یعنی دا د انسان طبیعی ده د شرط جانب تراوړه چې خامخا د انسان کوي د الله سره محبت د الله سره محبت الله رب العزت د محبت علامی دي یا چې اوسړه وایي د الله رب العزت سره زما مینا ده نو د مینی علامی دي شدا په کې راشي نو مینه وی اسه د خله خبره نه ده یو چې کله د په زړه کې د الله مینه رااله نو د دو بیا خلوت خوخي د جلوت نه کثرت خلوت دیو خلقو سره یو ځای کېږي دومره چې بیا یا ولا فائدہ ورکی یا ته فائدہ والی د دین فائدہ سکی ورکی او یا د دین فائدہ واقعي چې دا نین واسه په مجلس کې نه کینی اسه بوجه ځان لنا شو ځان لنا شو کثرت خلوت موبایل لپاره نه غوړي او کنه سره جو ځان لکه موبایل ګورم او غلو رام کوټه ادا کثرت خلوت دویم دکه به فکر دایمي دویم علامه دا فکر دائم ہمیشہ وہ فکرمندی پوگت سوچ کے بناستی لکه دا دا اللہ نا مینه دا سی عجیبه شئی دی کنا پر مخلوق کی چه سڑے پچا مینی کنا لکه دا نی سوچ چه بلی و سر سوک مینو کی دا نی سوچو چه رقیبان نوی جاتی گی رقیبان تی شڑی لکا دا اللہ دی مینه که دا کار دی کنا کلکدار الله رب العزت د رضا د پاره د مینه د استاد سره رااله ته به مو چې د ملګری ډیر شوی د متعلقین څه شوی چې الله سره د مینه رااله ته به مو چې را شخانه ډیر شوی چې ما سره په دې کې ملګری نور څه شي زیات ما سره په دې کې ملګری زیات شي دې کې دا کیسه ده دا وخت کې سره فکر دایمي سړی کې د کمندونو فکری دایم فکر وي فکرمند دي شرع یو خدا فکری چې محبوب را ناراضه نشي بل دای چې لگا ملګری و به سم زیاتی او د الله د امینه په خوريږي څنګه زم دای فکر دایم درېم داغه کمندنو عدم حزن عدم فرح بالمال عدم فرح بالمال فمال باندې خوشحالي دي نه
کمال ورته ډیر ملاو شي شروط په نه خرابوي عدم فرح بالمال څلورم عدم حزن بالمصیبت آفت پر راشي قدرتی بیماری راشي دې پاغه باندې لکه همت نه باید دا خدای محبوب دې طرفه عدم حزن بالمصیبت پنځم نه خځه کمنو دا لا يخشى احدا ولا يرجوه د چانه یریږم نه او د چانه تمام نه د چانه یروم نه د چانه تمام نه دا الله رب العزت د محبت علامین دا الله رب العزت محبت دا حاصلیږي څنګه د دې اجمالی لند د حصول طریقه دا عاشقانو چې کوم سردار دی داغه په قدم قدم کېږي بس عاشقانو سردار نبی علیہ السلام نه نبی علیہ السلام په الله مینو او نبی علیہ السلام د الله په مینا کې کامیاب دی تر دې چې هغه محبوب ګرځیدل دی الله رب العزت دا الله رب العزت محبوب ګرځیدل دی دا هر ادا الله ته خوښه ده دا هر قول الله ته څه دی خوښ دی بس هغه پسې دا عاشقانو د سردار تابعداري وکړه عاشقانو چې کوم سردار دی نو فتبعوني د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې بیا ډېر رالل لکه استاد ته څوک دا وایي چې رضا الله مینا هم چې ما حاصل شي تا ته وایي وي ته کلمه طیبه ډېر روایا دا د نبی علیہ السلام څه ده اتباع دا ته وایي استغفار دې دی وایا دا نبی علیہ السلام څه ده د الله نعمتونه ځان لکینا ډېر ډېر یادوا الله د نبی علیہ السلام څه ده اتباع ده بیا یو عالم په یو تجربه ده وی ذکر ډېر کاوه ذکر ډېر کاوه بل وای چې کمنو روجي ډېری نیوه د چا په یو تجربه ده د چا په بل تجربه ده ولکه دا ټول د چا په تابعداري کې دل نبی نبی علیہ السلام دا یو کلی وا بس نبی علیہ السلام په قدم قدم کې یو اتباع او بل اطاعت دی اتباع چې دا اتباع تی او بی او عین نبگی تاسو ته تا او با او عین وای موږ وازاړه کې دی والیو کنه تی او بی او عین د دې مطلب دی د چا په قدم قدم کې خودل چاته ګوره نو چې سکه هغه شانتی کو چې سکه هغه شانتی کو چې سنکه می کو صحیح ده کنه ګوره وتا چې سکه نو کوي او چې څنګه کوي نو هغه شانتی کوا او چې څنګه کې هغه مکو دا اتباع ده اطاعت چې دی دا د حکم منلو ته وایي فرمان برداری چې سووي چې دا وکا وېکا اځه سوې مکو نو میکو حکم اډر پیژنې دا د خلید اډر سره تعلق لري اطاعت او د اتباع دایره لګه وسیع ده بس هغه کې به ګوره بس هر څه ته ګوره کاغه عبادت کی کاغه عادت کی او بس هر څه ته ګوره دا غي دایره لګه وسیع ده نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادات عبادت د الله خو الله سو خو چې ته هغه کوي استا په بدن به هغه کار کیږي چې هغه کار کیږي د تمخ کی محب اوس محبوب شي يحببكم الله ورشوي مخه تامینه کوله او استا سره مینه کوي الله مخه تامینه کون کوي اوس محبوب شي لکه د اتباع اجر شو پکار دا وکنه چې ویلې کتاسو مینه کوي د الله سره نفتبعونی ما پسی پسی راشي پکار پسی دا سوا چې تاسو مینه با الله سره صادق شي یا به تاسو مینان یې تاسو ته د الله مینه شي ملو شي خو اجر کې سوې يحببكم الله پته ولګی دا چې ستاسو الله سره مینه ده ځکه د نبی علیہ السلام څخه اتباع کوي نو چې ستاسو الله سره مینه ده نو عاشقیت سره وزا سره الحب من الجانبين والبغض هكذا چې ستاسو الله سره مینه ورته الله تعالی سره شو يحببكم الله الله تعالی سره مینه کوي
خو شرط پکې چې کمونه اتباع ده. اقبال وی با مصطفیٰ برسان خو اسرا کی دینا موس گرب اون رسیدی تمامی بولا میز نبی علیہ السلام تزان و رسو دین دارے کاغت اون رسیدے تو دا بولا حبیدہ. شیخ سعدی وی مپندار سائدی کی راہ صفا توان رب تو جز پائے مصطفیٰ دا گمان مکوا چه زبر صفاوالی لارے تا ورسم دا تسکیل لارے تا او بغیر د اتباع نبی علیہ السلام نا کلا و حاشا. شیخ القرآن رحمه اللہ تعالی نیل السائرین کی ذکر کړی دی. نیل السائرین کی دی عالم قول ذکر کړی دی وی با نبی گفت عزت متعال کہ با امت رسان با لطف مقال ان تحب الالہ فاتبعون نیستکار از مطابعت بیرون. وی اللہ قل نبی توویل کہ با امت رسان با لطف مقال شیخ قل امت تدا خبر اور رساو ان تحب الالہ فاتبعون نیستکار از مطابعت بیرون. خطا صدا اللہ سرمین کوئی نما پسراشی نیستکار از مطابعت بیرون. اس یو کار دا مطابعت نخالی او بار نشتام ہر کے در اتباع شد محکم چه سوک پتابدار ہے کہ کلک شو سرزت آخر جسیت یحببکم اغبت کندنو دی یحببکم نبرخ یوسی آغین او برخ یوسی اتباع چه کندنو ضروری سیزو مینا منگ ویلو یحبونم کا حب اللہ کی چه دا محبت اثر سشه دا اتباع دا چه مینا نوی دا تابداری نوی نو دعوه دا مینی چه دا دروزه ندا دعوه دا مینی دروزه ندا. محمود بن الحسین وراق مشهور شعر دی تاسو یاد کړی بی ان کنتا فی دعوه المحبت صادقن ولا ان دعوه الحب منک شنیعم. کستا دعوه محبت رشتی نوی او دا دعوه محبت شنیع نوی فاختر مطابعت الرسول فإنه دا نبی علیہ السلام تابداری خواہ کذک آغا چلے نو مستشفعون و مشفعون و شفیعو داغا نو سفارش بداغا قبلی کی دا قیامت پرد. تاصل الہ وانت تزر حبهم تاصل الہ تاصل رسولا وانت تزر حبهم فهذا الامر فی الفعال بدیو. تنا فرمانی کے او دعوت محبت کے دان اشنا خبر دا لو کان حبک صادقا لا تعطه فإن المحب لمن يحب مطیع. محبت اطاعت واڑی نبی علیہ السلام پا قدم قدم کی دا اللہ سر دی مینا دا نبی علیہ السلام اتباع صدا قرآن اسلام آغا پا عمل کرا وصل نبی علیہ السلام اتباع کا او خلقو ته دا آسان آسان نشورو کا دا ټول کوا دا ابو سنت دکا دا ادکیدو سنت دکا دا ډوډۍ سنت دکا دا بیت الخلا سنت دکا دا منگتا بیکار کار خاری. حالانکہ دا دی مختصر سنتونا دا آسان سنتونا اگه برتا ذہن جوڑی گی چه تا در رازی سوزل بنده او بسکی روجا که نکوجا که نو بنده سوزل او بسکی او پا دی او بو که چه تا سنت طریقه بانده او بسکلی دا نبی علیہ السلام پا ناک جسس کلی او با نو دوزل تا تا اللہ یاد شو مخیو رستو بسم اللہ نیومی آخر که الحمدللہ ہوئی دوزل تا اللہ ذکر کو پا یو او بو که او ورسر نبی علیہ السلام سشو یاد شو نبی علیہ السلام یاد شو چې ته درځي لزل او بس کی نو شل زل دی الله یاد کو شل زل دی نبی علیہ السلام یاد کو چې یو سړی ته شل زل الله یادېږي شل زل نبی علیہ السلام یادېږي په دې چې دفتر کې رشوت علی او د لاس پر پیږي نه چې زه د الله باندې د پیغمبر امتی ما زول رشوت علم ول رشوت علم
در د مختصر سنتونو بر ذهن جوړیږي چې بیت الخلا ته یو سړی ځي او ځي په سنت طریقه او راوځي په سنت طریقه نو بیت الخلا ته د درجه د سلور زلزي واړه او د سماعتي غټ او د سماعتي دته دومره ځله الله یاد شو او دومره ځله چې کومنه د نبی عليه السلام یاد شو په دې چې اوس بار بل کار کوي په هغه کې باندې پیغمبر خلاف کوي خلاف وکړي چې د کېدو کې د نبی عليه السلام یاد دی ماسیدو کې د نبی عليه السلام یاد دی جمعه تسجید د نبی عليه السلام یاد دی بار روز د نبی عليه السلام یاد دی میا شیولی د نبی عليه السلام یاد دی ګرمي شو د نبی عليه السلام یاد دی یخني شو د نبی عليه السلام یاد دی د تب نور وخت نبی عليه السلام نه یادېږي کور نوځي د نبی عليه السلام یاد دی منګه دا وایو چې غټ د پاره خدمت کو او یاره ملک اسلامی نظام را وستل غواړي او زموږ خپل چې کومو اعمال د سنتو خلافي د سنتو خلافي دی باندې ته مهنت وکا ماشومان سره خواریو کا لوی سره خواریو کا دا غزين بد دینه جوړیږي چې زه تر وبوس کولو پورې دور پابند یم نو ولې نبی عليه السلام به کومو زما کسره دغه شان پرې خودلی وي تانه به دغه شان پرې خودلی وي تحصیل به دغه شان پرې خودلی وي په دې کې د نبی عليه السلام څخه طریقه نه وي کاغه سره وبس کړي او سره په داسې ماته دا چې کومو سوچ پکار دی د نبی عليه السلام سنت یادول پکار دي عملی کول پکار دي په هر کار کې نبی عليه السلام د سنت اهتمام پکار دی ولر رسالت علیکم بسنت مولانا عبدالحکیم صاحب رحم الله تعالی دا غدا پیاری نبی کی پیاری سنت دا کی مختار صاحب دا او سنت حبیب دا چې خلکو مختصر سنت را جمع کړی دي د دې لپاره چې موږ چې کومه د روزمره ژوندۍ چې زمونږ په وس کې کوم سنت دي چې پای خو موږ عمل وکړو هغه په خپل ژوندۍ کې راولو ولکه دې ته زمونږ ذهن ډېر کم صفا کیږي موږ وایو چې لکه موږ غټ کار وکړو واړه دا پرې د وسړیا او تبلیغیان کوي ان کنتم تحبون الله کتا سمینه کوي الله سره فتبعوني پتا صاحبداریو کې زما یوبکم الله مینبو کتاب سره الله به سره مینو کی او مینه او اثر داده چو یغفر لكم ذنوبکم الله رب العزت معاف کتاب سره جرمونه تاسو جرمونه وته معاف کی او الله دې بخنه کوم کې مهربان ويغفر لكم ذنوبكم نو شاول الله رحم الله دې وینا مطابق یغفر لكم مطلب دا دی چې ستا کې بدن نه چې د ګناه کم صلاحیت ته ناغه به ختم کی اوس پستا استعدادات ټول د الله په تابعداري لګي ها استعدادات په ټول د الله په تابعداري کې دار او سنت او د اتباع برکت د سنت او د اتباع چې تا کې یغفر لكم ذنوبکم الله رب العزت په ستا چې کم طاقتونه دي دا وس الله په ګناه کې نه استعمالي دا وس الله رب العزت در باندې بیان شو نو كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش به اوس په هر څه د الله رب العزت په قانون باندې استعماليږي دار اتباع برکت کو ويغفر لكم ذنوبكم ما بقي الله تعالی جرمون استاسو او الله دې بخنه کوونکې مهربان بیا ترغیب اطاعت تا خلات الله او رسول ورته وای تابعداریو کې د الله او پیغمبري خاين ته الله وکتا سو اورېدلې د دې حکم نه تاسو به کافر شي فإن الله لا يحب الكافرين الله مين کوي د کافرانو سره يرجم منو او الله رب العزت محبت او الوهیت منو خو زمونږ زړه کې او شک ته عیسی علیہ السلام ابن الله دې جواب ان الله اصطفى آدم و نوح تفصیل راوړو یقینا الله رب العزت خوښ آدم جواب د شوبې دریم کوي او تفصیلی کوي یقینا الله رب العزت خوښ آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او ابراهیم والا آل ابراهیم او ابراهیم والا او عمران والا آل چې
و نسب توموی اولاد چوی خدا انبیاء کرام و آل چده نا نسبیان ندی آغت اصل کی تابدار ہوتوئی میشن چلو ان کو تا میشن چلو ان کو تا چه میشن چلی نو چه بلال لے اگر کا نسب بدل لے خو آل لے او دارنگی قصد ہے سلمان نے نبی علیہ السلام میں سلمان منا اہل البیت سلمان زمان کور سڑے دے اہل بیت ہوتا ہے کو دا مشن مسئلہ آل النبی هم اتباع ملته من الاعاجم والسودان والعربی لو كان آله آل قربته فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی آل دا پیغمبر سوک تھی آغا تابدار دا پیغمبر دی تابدار دا پیغمبر دی کاغا عجمی کاربی که سودانیانی لو کان آلو آل قربتی کدا آل مراد رشتداری فلیصلی المصلی علی الطاغی ابی لہبی بیاری چه کمدنو پا آل محمد کی خلق پا ابو لہب بانم درود ہوئی بیا ذکر اشتدار خو ابو لہب مو دا آل مراد اتباع دی میشن چلون کی میشن چلون کی نو اصل آل چه جوڑی دو دا میشن نا جوڑی دو دا مقصد نا او دا اتباع نا جوڑی دو مولانا سندھی رحمہ اللہ تعالی فرمائی ویرستو خلق غلط شو آغای چه کمدنو نصب تا آلوی اگر کاغا چه کمدنو اہلیت پکی نوی نوی دا عالم وارث پہ نا اہل بچے کو او دا یو پیر گدی نشین آغا بے داغا نا اہل بچے کو یو پیر وہ آغا کے وہ محبت الہیو تزکیہ نفس پو پکی پشاب وفات شو نو پکار داوه چې دا آغا یو شاگرد وی او احل وی آغا چې کمدنو دا آغا پزای بانده احل کڑه وی او سجاده بانده کینوله وی آغای بووی ویر دا بچه ولا کری نا آغای نصب تو قتل و اتباع تیو نقتل دی وجنا فخلف من بعدهم خلفن نا آل خلق دا غی پا گدای کینا اصل نو مسئلے جوڑی شوی مسئلے جوڑی شوی چکم دا پیغمبر آلو آغا اتباع والدی اتباع والدی دا نبی علیہ السلام دا خولیو او دا انبیاء دا قرآنم داوی وآل ابراہیم اولاد دا ابراہیم یعنی تابدار دا ابراہیم او تابدار دے عمران سوک تابدار دے عمران موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام اغالی لیکن آغای دا پلار نموم سو عمرانو آغای دا پلار نم عمرانو سوک دی عیسیٰ علیہ السلام نکے آدی عمران تو عمران رستو راضی عمران راضی میری عیسیٰ علیہ السلام نکو آغام عمران نمو سو کوئی نا دا عیسیٰ علیہ السلام دا نکبل نمو عمران نو و دلتا دے اذ قالت امرأتم من آل عمران من آل عمران دام پا آل سکی وا عمران کی وا بید آغا نکنم عمران نو و اکثر داوی چه عمران چه دے د عیسی علیہ السلام د نکونو د مریم بی بی د پلار د مریم بی بی د پلار نو دونو په یو نوم دو کسانی څه خبره نه ده دې ځای کې ظاهر کې دا ده چې د مریم بی بی د پلار نوم عمران و آل ابراهیم کې و موسی علیہ السلام راشي صحیح ده کنه خود آل عمران کې ول تخصیص کو
ځکه نسب چا پسې ځي؟ پلار پسې ځي. او د عیسی علیه السلام څه نو؟ پلار نه و. نو عیسی علیه السلام چې کمونو ډایرکټ په آل ابراهیم کې نه راته، د هغه لپاره چې کمونو آل عمران تخصیص وکړو چې عیسی علیه السلام پکې رادل نشي. یقینا الله غوره کړو آدم او نوح ای تابعدار د ابراهیم اولاد د عمران علی العالمین دا غور په خلق باندې ذریاتن بعضو من بعض دا اولاد زنه د زنو نو یعنی دیو بل نه پیداو چې دیو بل نه پیدای ناغه الہ نشی کېده هغه الہ نشی کېده او الله دې ورېدون کدار سو په پارسو دا نور نیکان بندگان دا سينو او چې پارس او نور سپوین الہ غوی خدا الہ نو. اوس تفصیل کوي ذریاتن بعضها من بعض. او د ابراهیم د عیسی علیہ السلام د مور پیدائش هغه تفصیل کوي چې عیسی علیہ السلام مور بیبي څنګه پیدا شي هوا دا هغه تفصیل کوي. بیا چې کوم دنو ورسره د عیسی علیہ السلام مصدق او یحیی دا دوړ چې د دې د پیدائش لږ غریب وو ځکه مریم بیبي د عمران اولاد نو اولادی نو الله رب العزت ولا چې کوم دنو په مشر عمر کې ولور ورکړه او د زکریا علیہ السلام هم سنو اولاد نو الله رب العزت ولا 100 کال په عمر کې یحیی ورکړه. دا لګ ناشناو ورپسې ځین جوړی چې الله رب العزت مریم له بے خاوند ورکو هغه اغربو الګ ډیر ناشناو. دا الله قدرت سره سمنافي نه ده. بل عیسی علیہ السلام چې یحیی علیہ السلام هم مصدقو د عیسی علیہ السلام د دوړو تقریبا هم اثرو یحیی علیہ السلام تصدیق کو د دې فیصله چې عیسی علیہ السلام واقعي بے خاوند بے پلار سره پیدا دی او په کلمې د کون سره پیدا دی. داغه پیدایش قرآن ذکر کو دا یو ورکو د عیسی علیہ السلام پیدایش ته تمهید دی. او کې چوي نسب ول ټول ذکر کړي معلومه شو چې عیسی علیہ السلام آغا ابن مریم نے ابن اللہ نے. او کې چوي خضر عمران ورب میں انی نظرت لك ما فی بطنی یقینا من لمی تعالی را آج بغیر زما کری غرائب ہوئی جعلت النظر المطلقہ ذریعۃ للولد صرف دا مانخت ہے ذریعہ کړه د پاره د اولاد د غختلو یعنی دی حمل تهراو شوه لانو حمل لا تهراو شوه نو خدای د الله رب العزت نه سوال وکړو چې الله کړه تهراو کو او بچی دې را لرا کو نو ستاره دین خدمت وکړي ستاره دین څه وکړي خدمت وکړي چې دې چې کمندونو را بیدار کی دا غافل بنی اسرائیل را بیدار کی اینی نظرت لک ما فی بطنی یقینا من لمن تعالی را وای چې د چا اولاد نه یو طریقې دا ده چې الله نه سوال وکي چې الله کا بچی در لرا کو نو استاد دین خدمت په کوم استاد دین له الله ستانه غواړم په هغه کې دا غي په دین کې داوا شای به اولاد منق تکولا او بیا به په اولاد باندې د دنیا کار نه کو د دنیا کار کول به بیا حرام بیا به د دنیا کار کول حرام او زمون په دین کې کچادا شویل چې الله رب العزت مال راکزو په دین خدمت کوم په کار دا چې الله سره لوزو کو نو پوره دی کی خود دنیا کار کول په حرام نه دي یعنی کاغام د دین کار کوي او سره د دنیا کار کوي نو حرام دا غي په دین کې په دنیا کار کول شو حرام زمونږ دین کې دا نه دي چې د دنیا کار په حرام دي خو دوکه مکو الله سره
اسنه چې الله دې د اولاد نه محروم کړي. بیا کله کله داسې شي چې هغه محروم شي. الله ته ویلي اے الله زه په ستاره دین کار کوم او بیا د الله دین لور کینا دا الله رب العزت دین لګیا نو ور کوي نو هغه نه الله محروم کی یا هغه نافرمان شي د مور او پلار د پاره سردردې وګرځي او یا چې کمندونو په ځوانای کې مرشي او مور او پلار چې کمندونو بیا په وتړ کیږي الله سره ټکی ټوري مکو. انی نظرت لک ما فی بطنی یقینا من لی می تعالی راغا چې بغیر زما کې دی محررن آزاد. مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دی چې دا وخت بنی اسرائیل یو تاریخی پس منظر هغه ذکر کړی دی. بنی اسرائیلو کې چې کمندونو غفلت ډیر شوی او د دې نیکی بیبي دا جذبه وا چې الله مال یو بچی راکي او دا بنی اسرائیل د ګریوان نونی وسم یو شونه یو راوي خي کې لګونتا دی ولې د غلامای دا وخت لري دا وخت په لګ دبل چا تسلط راغلو په يهودو باندې دبل چا تسلط پر راغلو مدي داوي چې زما بچي ازادي او دې خلکو کې د آزادۍ جذبه سکی پیدا کی آزادۍ جذبه پیدا کی. شیخ صاحب پنځپیر مدذ الله العالی ذکر کړي چې محررن آزادی چې کم مزاج کې غلامی وي ناغه د دین خدمت نشي کولای. مزاج کې چې غلامی وي هغه دین خدمت نشي کولای. چې د مخلوق غلامی په مزاج کې وي کله د کمیټه غلامی او کله د تنخواه غلامی کله محکمه غلامی مختلف غلامای وي نو چې دای په مزاج کې پرته وي نو دې څه کمونو د الله د دین خدمت نشي کولای. د الله د دین خدمت چې کین نو آزاد مزاج والا وي چې داغه سوچ او فکر آزادي. تحریر یو ظاهری دی بل باطینی دی. ظاهری تحریر لکه په سړی باندې د کور مطالبات ني چې خزه ور پس شان आवाज کې چې مالګې رانه کی ټماټر وسر راوړه دا دنیا فکرونه دي نازلی دا ظاهری تحریر دی چې دا ور پس نه دویم باطینی تحریر دی قلبی چې د زړه په خواهشاتو پورې او یا چې کمندنو د دنیا په محبتونو پورې نخته نه چې زړی په چا بایللې نو دی غلام دی کپاله کې که بجی نه دی غلام دی کپ بل چا بایللې غلام دی کپ خاورې بایللې نو غلام دی په خواهشاتو بایللې غلام دی. اقبال چې کمندنو ذکر کړی وی حریت از عفت فکر الصبس آزادی نوم دې د سشي چې د سړی فکر آزادی فکر سوچ چې کمندنو آزادی دا لکیږي چې محبت الهی نصیب شي. تحریر باطینی فکار دی چې دا آزاد شي بیا آزادیږي چې سړی زړه آزاد شي او دا کیږي په محبت الهی. اکثر کله دا شي طالبانو ته د کور د طرف نه مشکلات نه وي لکه هغه آزاد کړی دی وته موږ له مزدوري مکوا سبقونه وایا بس موږ له پیسې مراوړه هیڅ مکوا خو ته سبق وایا هغه آزاد کړی خود دې ځان خیل کی چرته کله چې کمندنو غلط محبتونه شروع کی کله موبایل په سې چې کمندنو ونخلی تعلقات کثرت د تعلقاتو او انحماق په تعلقاتو کې دا د علم د لپاره سخت موجر دی. کثرت د تعلقاتو چې دومره یارانی دومره دوستانی وی کونډه ته چاوي چې یار دې مړ شوی د کمی کوشي دومره یاران دومره دوستان بیا د چا چې کمونو غم شوی څوک چا کویدنی د چا وادي چا نکمړي د چا ور نکمړي دې به اغه نه وزګاری کثرت د تعلقاتو
دویم دے انحماق په تعلقاتو کې انحماق چې تعلق جوړ کی چا سره چې من جا شدم تو تن شدی من جا شدم تان گوید بعد ازی من دیگرم تو دیگره چې دې چې کمدنو دومره جوړ په تعلقاتو کې لاړ شي دا جائز تعلق یادو چې ملګری سره دومره گہرا تعلق شروع کی چې دا غدنه ولا علاوه ډوړې خونور کوي دا غنه ولا علاوه مطالعه خونور کوي دا غنه ولا علاوه چکر خونور کوي دا غنه ولا علاوه منس خونور کوي اگر چې جائز دی بالکل د ناجائز پکې ګمان هم نشته خدا د علم د پاره صح موجر دی د تحریری باطنی نشي راتلی خدمتو کا د ملګری ستاره خدمتو کی داغه سره همدردیو کا ولکه دا انحماق چې دا تباہی ده محررا اعظم هدیو مولانا زکریا رحمه الله تعالی ذکر کړی دی چې زه خپل پلار یو ټیم یو طالب سره دو منځونو کې برغ نیم پریخه چې په یو طالب سره یو ځل اتفاقی په د ماسپخین مزمم یو طالب سره خوا کې وکړو او مازیګرم اتفاقی چې کوم نه غسر خوا کې رااله وی आवाज راتو کو یہ تمہارا باپ تھا دا د بدګمانه خبره نه ده دا دغه د زړه چې کوم نه خیال ساتلو چې څنګه چې دې چا سره چې کوم نه دومره انحماق راشي چې کتاب کې سوچ بدل شي تا ته کتاب کې بیا بل سوکاری تا ته سجده کې بل سوکاری او تا ته رکوع کې بل سوکاری تا ته ذکر کې بل سوکاری ته بیا محرر کېدل نه شي نو په دې باندې مهنت پکار دی خواري پکار ده دا زړه صفا کا بس صفا کا نبی علیہ السلام غوندې هستی وای کذب بل چا شک کېدل نو په ابوبکر با شک شوی لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا محررا دا اهم خبر فتقبل مني وقبولك زمانا انك انت السميع العليم عيسى عليه السلام نیا بیوی وی انك انت السميع العليم یقینا ته اوریدون کدار سو او پویا پار سو زما دواوري او زما په نیت خبرداري فلما وضعتها فاکه چوزایو لدلرا نو ویل وربمی یقینا ما وزایو لجنای ما خوی چې دیو د دین خدمتو کی او دا بنی اسرائیل بس کی تابعدار کی نو وجنه ورنجنه وسنګ تقریر نه کی هغه څنګه تقریر نه کی انی وضعت انسا ما ذکر نو وزایو لدلرا جنای ورپسې خال الہی والله اعلم بما وضعت تب غواړي الک الله بدر کی جنای تب غواړي جنای الله بدر کی سوکو الک ورکو فیصله د الله ستاسو فیصله نه بهتر ده چې الله کوم شی درک دقه بهتر ده باغی باندې د ځلن رضا کېدل دا توحید دی دا ایمان دی دا توحید دی دا ایمان دی پښتانه چې کم کوپر غړي او خبرې کوي ناغې نه دی الله نه معافي وغواړي چې لوري چې ته وشني یا الله چې کوم خبرې کیږي اج سب خلی راځي غوېل کیږي کا خزه ته عمر سو او کار څه چلے وکړو دا صرف د جذباتو خبرې دي الله دا دور غټ ټکه دی دا دومره نیک بیبي ده چې دا د عمران خزه ده او دې چې کمنو دعا کړ قران کې داغه تذکرہ ده نو په شکنه چې څومره ولیه بیبي وي چې قران کې دی بیبي سره دي تذکرہ راځي او د مریم موري موری هغه غواړي یو څو ورکی ولا بل څه الله وی والله اعلم بما وضعت الله پویږي په باندې چې دې ځای ولیدي ولې ذکر کالون صاحب او نه دی الک پشان دی جنای جانن دی هغه الک چې دې غختلو پشان دی جنای چې دې لا ور کړې شو دې له کوم جنای ور کړې شو دې ته په زرګون ولا کال لوګی شه حضرګون ولکان مریم تاسو شه لیس ذکر کالون شا دا الله خبر شو نه دی الک چې دی غختلو پشان دی جنای چې دی لور کړی شو وای ني سمعت ان ولکه خود او یقینا نم کې خود دلر مریم د مریم معنی عابده عبادت کوم کې د الله عابدۃ الله او یقینا نم کې خود دلر مریم او یقینا ز پناه غواړم
اعیذها بکا یقینا ز پناه غواړم دلاره بتا سره اولاد دلاره شیطان رټلی شي نه یعنی چې ما سره وخت دا چې الله غي کې استعمال شي بیا با جنایت خو چې دین کې څه شي استعمال شي د دین خدمت کی او یقینا ز پناه غواړم اولاد د مو په دی باندې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یقینا ز امن غواړم پناه غواړم دلاره ستاسو مدد اولاد دلاره د شیطان رټلی شي نه فتقبل ربها بقبول حسن تو پنجابی علمو بیان کو زما دا یو ځای بیانو انو هغه چې کمندنو د جینکو د درس ختمو زموږ یو ملګری زنانو ته دوره کړو نو ما سورتونو ویلو اخیری بیا غي علم بیان کو ناغه د آیاتونو ویلو فلما وضعتها فتقبلها ربها بقبول ما چې رد لکه قرآن مجید هغه ده کنه خو زه خو ناستم هغه وایي داسې ده مریم کی ماں نے والدہ نے اللہ سے مانگا بیٹا تھا اور اللہ نے دے دی بیٹی اللہ نے بیٹی دے دی وہ پریشان ہو گئی لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مدرسۃ البنات کا بنیاد رکھنا چاہتا ہوں مدرسۃ البنات کا بنیاد رکھنا چاہتا ہوں ځکه چې دا مریم مدرسې ته بوتله کنه داخلي لا بیت المقدس ته سکړه بوتله ان الله رب العزت وی چې د مدرسۃ البنات بنیاد کوي ته بل ځای کم ځای نه شي راشي کړي فتقبل ربها بقبول حسن قبول کړه الله دې لرا او قبل ولو خسته باندې یعنی مطلب چې کم مقصد له غوښته او هغه مقصد کې الله واغس یعنی مریم غوښته و دې بیبي دی له چې نر بهادر الک راشي او په بنی اسرائیل کې دا د بادرای لهر سکی خور کی او دې بیدار کی نو مریم بیبي الله عیسی ورکو او عیسی بنی اسرائیل را بیدار کړل بنی اسرائیل را بیدار کړل الله رب العزت حق کار د مریم نسکو واغستو د مریم د زوینه دا مطلب دی فتقبل ربها بقبول حسن قبول کړه الله دې را په قبول ولو خيستا وانبتا نباتا حسنا او لوی کړه دې را په لوی ولو خيستا دا مطلب نه دی چې ګینینو نور ماشومان میاش کې سوره ترقی کوي دیو پاکسته کې کولا نور چې کال کې سوره کوي دیو په میاش کې کولا کدا څونه بیا خو د ابتدا نه یو معجزه و بیا چې دې به خاوند بچي پیدا شونه اعتراض ته ضرورت نو مساله دا و نبات حسن دا مطلب چې په نیک ماحول کې الله رب العزت لوی کړ چې اولاد د پاره د نیک ماحول نصیب شو دا لوی خبره ده بس لوی خبره ده چې په نیک ماحول کې د کمنو اولاد لوی شي زمونږ ماحولونه نن سبا ګډوډ دي ډېر ګډوډ دي او د خلکو دا ډېر شوق دی د هر چا چې زمونږ بچی چې کمنو هغه نیکی بد دی چام نه دی خوښو دی چام نه دی خوښ سکول ګوري د خنه خو ګوري چې پاره کې ته کمنو معشوم نیک شي د خنه پیسیم ډېری ور کوي چې د خنه خشي خو الته کې د کلو ماحول داسې دی چې د سکول نه راشي نو بیا څه شي او موبایل چې دی د پلان نه موبایل غواړي غته نه منې کوي امور نه موبایل غواړي غته نه منې کوي د تر نه موبایل غواړي غته نه منې کوي دې کې بس ماحول سم شي ماحول بس سم شي دا سه اداره چپای کې د دین تعلیمي د معشوم د تربيت صحیح ځای وي فاتحيږي پکې ومو فاتحيږي پکې ومو نو ورسره د دنیا د تعلیم ته دخل کو ذهن نه دا چې کمنو خلک خامخا کوي لګا پدې کې ورسره نیک تربيتي نو خلک له کور کوي او اداره چې کمنو چې دا غي فکر سمي او صحیح طریقې سره یعنی بیا به تلوي کې پوجا بولته صفا کې او پټکي بوله ته مصیبت خدا دې اگر کوم درسو ور ډیر سکول جوړ کړي تر څه مو پوری وي پینځم پوزا ورته صفا کوم بیا به چې کمندنو دا کوي بلو دا ځای به بلو
په پنځم پورې د ماشوم څه ذهن جوړېږي، اتمه پورې د ماشوم څه ذهن جوړېږي. مسله دا ده چې مدرسو والا سره دوره وسایل چېرته دي چې یونیورسټي وچلوي. بیا که یونیورسټي چلوي نو هغې سره هغه شانتې استادان کم دي چې باید هغې فکر برابري. ورځې نه اسانه طریقه دا ده چې دا ترغیب ورکړی شي چې د مازدیګري کې یو ګنټه دوه د هلکان د دین مهمان هول دی. دا هغه خبره ده چې د مازدیګر نه والې تر ماسخوتنه پورې د یو نیک عالم په صحبت کې پاتې کېږي. قرآن دی ورته وي، حدیث دی ورته وي، فقه دی ورته وي، لږ لږ داسې او په دې عملي لږ مشق کوي. یو ګنټه دی ورکې خیر دی د ماښام نه تر ماسخوتنه انشاءالله دا ګنټه به په دې ټوله ورځ غالبه کېږي. بیا دا به غالبه کېږي. دی به سکول کې هم بیا محنت کوي. زمونږ ماحول خراب دی. دا وروستو دا مازدیګري او ماسخوتني دا کار ډېر خراب دی. سکول کې خو به زه یو طرف ته خدای لګم ډېر څه ته نه وزګارېږي، خو چې راشي نو بیا څه کوي. نیک ماحول مریم په نیک ماحول کې لویه شوه او بله الله وله دومره ښکلی مربي ورکو وکفلها زکریا. زکریا علیه السلام مربي شو. چې د زکریا علیه السلام په تربیت کې شوه او په بیت المقدس کې شوه نو خود انبتها نباتا په ښکلي ماحول کې لویه شوه. وکفلها زکریا او ذموار کا الله د دې زکریا علیہ السلام. زکریا علیہ السلام ول ذموار کو کلما دخل علیها زکریا المحراب، ہر وارد ودن نشه دیتا زکریا علیہ السلام عبادت خانه تا محراب چې هغه کې د کمندونو د شیطان سره جنگ کیږي. محراب حرب نه د جنگ ته وي، د جنگ اعلان د جنگ ځای هغه عبادت خانه المحراب عبادت خانه تا وجد عند رزقا نوی مند دې سره خوراک. دا سره بندا وړو کې غونډه کې کمرې دولت ځای جدا جانماز پکې خوري مصلی پکې خوري او هغه سړی د عبادت ځای نو سړی ته عبادت یادېږي چې تاسو بلستنی ورځو د کېږي. بس وجد عند رزقا وی مند چې کم دنو دې سره او مند به دې سره خوراک چې کله ورته ناشنا قسم خوراک په وسره رزقا ناشنا قسم بادام برور پراتو بستا پسوا پراتوا ابي موسم می وسوي پراته وي پجمی کې بيندوانه پراته وي پوړي کې مالټي پراته وي. دا څه حساب کتاب دی. زکریا علیہ السلام حیران شو او کله ما راوړو چې کله بدن کېدو نو سبب پراتو چې کله ورته کېدو نو سبب سو قال نخير زكريا عليه السلام امي شاركم هذه تفتش کی قال نو زغور بن کمالان سم سبقون له عدل تکرامی وی پرتی قال نو يا مريم انا لك هذا انا من اين لك هذا لكم ذا راضي تعالی دا. مریم جواب ورکړي قالت هو من عند الله. مفسرین ذکر کوي اول کلمه تکلمت بها مریم، اول کلمه تکلمت بها مریم، اولنې خبره چې مریم کړې دا غدا ده هو من عند الله. معصوم ته الله نو مخیا دا الله نو مخیا چې خبرې زکین دا ته مو آیت دې مرته کنځلو کا ته په خپل کو کنه رضا په خپل ته نشي کوله په مورې په بچی کنځي او مور ورته دې پلان ته کنځلو کا په دې معصوم باندې یو بل کنځي یو بل به شي لکنځي الله نو متو خیا. مریم ډایرکټ دخلینه خبره پورته کړه دا د الله تر طرف نه دی. هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب. دا کرامات د مریم ولیه و نیک بیبی و غیر الله رب العزت دا ورکو. کرامت د ولی حق ده، کرامتونه حق ده، وہ کرامت اور معجزہ نہ دائمی ہے اور نہ اختیاری ہے. دادا تانوی رحمہ اللہ ذکر کری دائمی نہیں مطلب ہر وقت نہیں دا ہر وقت نہیں دا اتفاقیات کونتے صحیح اتفاقیات سے القرآن رحمہ اللہ علیہ سڑے راگے ورطوی حضرت پر دے کرامت میں پویا کچھ دا سی حساب کتاب دے شاہ قرآن رحمہ اللہ دے دا سی اتفاقیات خبری
لکه زوامه چې دا سړی چې کمنو ترکان دی دا بل لوار دی هغه چې تپوسو کو واقع اکیو ترکانو هغه بل لوار شو قرآن پیژندل نه سړي ورته وایي دا ویدک ولی شو دی کرامت شو ویدک ولی شو دی څه شو کرامت شو اتفاقی خبرې وي دا دایمي ني چې بس ګینی سو وختي اور وختي وي دا اتفاقیات غونته دویم اختیاري نه دي یعنی چې څه ټیم ولی وغواړي او اک ټیم کیږي چې څه ټیم وغواړي او اک ټیم څه کیږي چې دا د ولی چې کمونه اختیاري دي نه دا د ولی څه نه اختیاري نه نه دایمي ہے اور نه اختیاري ہے الله کارکې په لاس د ولی باندې کارکون کې الله دې په لاس د ولی کارکې او عبارت دې یقین د ولی نه ا دعاو کې الله تعالی کارکې وقالت هو من عند ان الله يرزق من يشاء یقینا الله روزي ورکي هغه چاله چې را دې کی پریمانه هنالک دا زکریا رب دکدا کې زکریا علیہ السلام مقول دا کوم وخت نه زکریا علیہ السلام د واغانې کولی دا کوم وخت نه زکه دا تقریبا د 100 کالو دی دغه سور وخت واده کړی او دا د واغانې به غوښتي اولاد نه و خدک ټیم کې چې کمندونو دعا قبول شو په دا ټیم کې ټک پټک کارو دغه چې وی کتلې به موسمه میوه ورکاینو نه خیر له کمال به موسمه بچی راکې هنالک دا زکریا پدک مقابانه دوا او زکریا علیہ السلام مړه خو بس کوک زړنی کوک زړو به جبا خبره راو باسي وای معلومه شو چې د ولی په خوا کې دوا قبليږي زکریا علیہ السلام د ولی بی په خوا کې د مریم بی په خوا کې دوا وغوښته نو دوا شو قبول شو نو که یو سړی د ولی په قبر خوا کې دوا وغواړي نو لہذا سکی ګوګشتو خبره خو کوي خو سوچ وته کوا نبی دې د ولی نه ښکته کو او ولی دې تبارک کو د نبی دوا قبول شو د ولی په خوا کې لږ سوچ کوا دا د شیو عقیده ده چې ولی د نبی نه افضل دی دا څه سوچ کوي لږ فکر وکړه سوچ وکړه نبی دې کمنو کم پلا بوته ولی دې کم پلا بوته دې کې دې سوال لې دې ځکه دا خبره ته کوي دا څه وایا چې ولی په مجلس کې ناس نه د ولی په مجلس کې دوا قبلي صحیح ده کنه هله چا انکار کړی نو قران د درس محفل له دا طلبه کرام اولیاء کرام دي او ته به دې کې دوا غوړل قبول کړي چې چا څه شک ویلې د قبر خبره ځان له دا وکړه کدا چې چرته شوی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر سره چا معاملې کړي صحابه کرامو قبر سره چا دا معاملې کړي بیا خبره وکړي داغي مبارک خو ویل دي چې من ظن ان الدعاء عند القبر افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق بذلك ائمه المسلمين چا چې دا ویل چې د قبر په خوا کې دوا د جمعه ته قبليږي نو دا سره کافر شو دا سره کافر شو لږ سوچ کوه خبرې ته هنالک پدک ټیم کې دا دغه موقوا د موقع سره چې کومنه مناسب خبره وا هنالک پدک موقع شناسی مردم شناسی دا زکریا فریاد وکړه زکریا علیہ السلام خپل رب ته هوی ویل ورابه می راکې مال را د خپل طرف نه اولاد یو بچی پاکیزه نیک کردار بچی را راکې اولاد غواړي نو نیک غواړه دا مو آیا چې الله بچی غواړم کټه غواړم چې کټه غواړي رسو وي بچی مینه سنډه دي سنډه کټه کیږي نه کټه سنډه کیږي نه پتا وخت کټه ورسو سنډه شو طیبتن پاک غواړه ذریاتن طیبه بچی پاکیزه انک سمیع الدعاء یقینا ته اوریدونکو قبل انکه دعا وګورم عیسی علیہ السلام نیا وی انک انت السمیع العلیم عیسی علیہ السلام مور وی قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب عیسی علیہ السلام ماما وی انک سمیع الدعاء یقینا ته اوریدونکو دعا او قبل انکه دعا قبول شو فنادت الملائکتو
आवाज وکړو ته فرشتو او دی ولاړو یصلی چې دوای غختلا په کوټه کې قائم ولاړو چې مونږ کو لګیاو فل محراب په عبادت خانه کې فرشتو आवाज وکړو چې یقینا الله زیر درکې تا ته د یحیی بچی نوم ول الله منتخب کړو د یحیی بچی لانه یحیی به او قومه ځکه دا غد وجنه د مور شنواله ختم شو او الله د دین په الله تازه کوي مصدقا بکلمات الله رښتیا کوونکې په یو فیصله در رښتیا کوونکې دی فیصله د طرف د الله نه یعنی عیسی علیہ السلام تصدیق وکړي اچھا عیسی علیہ السلام تصدیق وکړي وسیدن او مشر د دین سرداری به وسره وسیدن او مشر د دین مبارک به مقتدای خبره به منل شي وحصورن او پاک باز حصورن بندیدون کې د زنانو نه سره د طاقت نه الحصور الذي لا يأتي النساء مال قدرت علیهن حصور چاته وي الذي لا يأتي النساء چاغه وعده نه کوي سره د قدرت نه پدی باندې الله رب العزت انبیاء چې پیدا کړي نو الله رب العزت د بدن په اعتبار باندې نیمګړی نه پیدا کړي چې هغه پورې سوکو خان دی یا ول پیغور ورکی الله دا څنګه پیدا کړي ایس یو پیغمبر کل سالم برابر نامردواله چې نه دا په سړی کې عیب دی چې نامرد دی دا په سړی کې عیب دی دا خبره ویل دا غلطه خبره ده یحیی علیہ السلام وعده نه کو سره د قدرت نه پدې باندې بد الله د پاره بس دې غم نه دا غم نه کوم بس وحصورن او پاک باز کنټرول کوونکې د خپل نفس کنټرول کوونکې دای مانوم شوی دا حصورن خپل نفس د لذاتونه بندونکې د نفس د لذاتونه ونبی من الصالحین او پیغمبر د نیکانونا رکامیابونا قالا نوی زکریا علیہ السلام رب میں انا یکون لی غلام سر پا کم کیفیت بی زمالک دا تفوز دا کیفیت کی انا کیفی دے پا کم کیفیت بی یعنی دا دوی معدب راتا ہوئے کما او بی بی برا میں زوان کائے چی بیا زوانان شو اس خمون گوڑاگان ظاہری کی من کے دا بچو دا راوڑلو اسباب نشتا کمزوریو فقط بلغنی الکبر وامراتی آخر یقینا رسیدل جماعت بڑاتو او خزم شندگا اللہ طرف نوویلی شو دا کیفیت تعینیو کو وی کذالکا امدک کشان بئی آج سنگ یہ بوڑا او بوڑای چی پسپین گیره ولا بوئی نو بڑا مزا کرسی کذالکا امدک کشان بئی اللہ یفعل ما یشاء سنگ بکیگی اللہ کیا غچیرا دیو کی اللہ کار دے زکریا علیہ السلام یرے علامہ پکار دا خالانو زکریا علیہ السلام رب میں اجعل لی آیا مقرر کا زمان پارا یو نخا چه حمل تحراو شی ہماتے یو نخو خیا اللہ رب العزت تووی آیا تو کا نخر دادا اللہ تکلم الناسا چه خبری بنکے خلقو سر ادری ورزے مگر پیش آرام اللہ تکلم الناس ثلاث ایام مطلب دا دے سورت مریم کے سروئی اور سر ثلاث لیال نمراغ لے دے درې ورځې او درې شپې واسران ته تک راغله سویه پدا سیال کې ته به بالکل برابر یعنی جبه کې به لکنت یا فرق نه راغله خو سره دې نه چې خبر وس پدی وی او خبره ورته به نه کیږي وس خبره ونه کوي په اشارو به چې بس منځ وای خبره وته کوم نه کوي دیتا صوفیه کرام د قبض حالت وي د قبض دا حالتونه وي قبضی بستی
قبض وي نو کله کله انقباض راشي دا زړه وتړلی شي تلاوت ته هم د بنده قابو نه کېږي ذکر ته هم نه کېږي دعا ته هم نه کېږي خو موږ مکلف یو په دې باندې چې سره د دې به کوو سره د دې به کوو هر څه چې دا نو قبض راشي بسط وکړه ذکر هم مزه کوي دوام مزه کوي سړی وي چې لګیا وي تلاوت هم خوند ورکوي دغه بسطي خبره چې کوي نو خبره لنګي بسو یوې نه بل راوځي د بلې نه بل راوځي دا خبره سمې راوريږي داس او کله کله بس باندې هیڅ خبره ته قابو نه کیږي اچھا لاندې غونډه کې بس خلاصي او ذهن بالکل منجمد دي بالکل پکې انتاج ني چې یو خبره جوړه کی وی کی بل شي بس ذهن دا تقبض ویل کی مونږ په مکلف یو په دې باندې چې مونږ به الله عبادت کوو حالات ته به مونږ نه ګورو چې ګینی بس تی او خوان کوي او لذت نه مونږ به کوو چې نه کوي به نه نه مونږ به هر حالت کې د الله عبادت کوو د الله عبادت کوو از صوفیه کرام وایي چې کله بنده ته یو سړی وي او خاصه انا راسته د وجه د سړی قابو نه کیږي کنه بیا وي په ما قبض ده الله ته پته را خو چې کم صحیح روحانیت والا قبض راشي په سړی نو دې په سیوا الله رب العزت دل ورکوي لکه په زکریا علیہ السلام قبض راغی نو الله ولې احیا ورکوي بدل الله رب العزت سور پسې غټ څه شی ورکوي چو قبض بینی دری بست بین مرنرونی ذکر کری سورہ العمران کی با اس رستو براشی چه کل قبض وینی مدی کی با بست وی ورپسی با اللہ رب العزت سجه کمدنو تعالی در کول غواری ہمیشہ چه دا بست حالتی نبیا کل داسی شی وی سو کی دیدن پس اڑندی کی او سو کی دا کٹ غرزوی چه خوب رازی نا بیا چې کمدنو د نا قدر کیږي لکه څه کیږي نا قدر کیږي دا شیخ سعدی په یو شعر کې حل کړی دا او شیخ سعدی چې کمدنو یو ځای کې ویلي دي وای دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی آتش ما و بازار خویش و آتش ما تیز میں کنی پی دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی لوگ گرن کرا تزانو خائیو یعنی بست راشی تراشی بست ارس خوان کئی تجلیات شروع شی دیدار میں نمائی و پرہیز میں کنی بیارا تبن کی بیار پس ذکر زما او بیانی پی نور دے سغرز ندے بازار خویشو و آتش ما تیز میں کنی خپل قیمت زیاته زما دا اور نور مستتی کې لکه نور څه غرض دی په نور کا غرض دی نه غرض دیم دک کړي چې خپل قیمت نورم سکی سیوا کې چې دا غره تجلیاتو د دې انواراتو د دې تاسو را قدر شي پیدا شي وا تشمات تیز مې کونی چې همیشه چې کمنو سړی سره د محبوب وصل وي نو د سره قدر ختميږي او چې هجر راشي نو د سره څه پیدا کیږي قدر پیدا کیږي د دې وجنه علامه اقبال ویلي دي چې په دنیا کې هجر دی او په دې کې لذت ته پاک جنت کې وصل له په پای کې دومره لذت نشته په هجر د الله کې چې څومره څه دی لذت او خوند نه نو دومره په وصل کې نشته په وصل کې نشته دا هجر دی دا الله رب العزت درکې کله کرکې دا قبض او بسط حالات دا چې کمونو زی راځي دا منګه چې خبره خلکو نقل کو الله دې موږ ته نصیب کړي لکه از خبرې وي موږ وکړو خپکیږي پیمان کنه تاسو خو مواغس قیمتي لکه دا چې دې میدان کم خلک دي هغه په باره کې موږ خو څه وورولې تاسو کې دې چې څوک الله رب العزت دې مقام ته ورسوي الله دې سګرانه الله دې موږ ټول ورسوي
طلب ولا شرط اول له ويهدي الیه من نیتش فامین کارن کی قال آیتک اللہ تکلم الناس قال ہے آیتک اللہ تکلم الناس نخد دادا چه خبر بنکه خلقو سرا سلاسا ایامن دری وقتا دری رزی الا رنزا مگر پی اشارہ واسکر ربکا ویاد ورب دی کثیرن دیر دیر واسکر ربکا اگر لکائی سرد قبض دا حالت نو ذکر بنبری دی خپل کار بکای سرد دینے چه قبض دی واسکر ربکا یاد ورب دی کثیرن دیر دیر وصحب بلاشی والابکار چه سوک ذکر دا دی دا پارا کئی چه ما تا لذت ملوشی حکیم ترمیزی رحمہ اللہ ذکر کردی بیو کتاب کے چه دا پدی کے داخل لے چه من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها دے پدی کے داخل لے دے پا نیک عمل دنیا لٹائی نا وہ دنیا دا دا خطال خوندر کے تقفل لذت لٹائی خپل لذت لٹائی دیکھ باندې ته سوچ مکو ته کار جاری ساته کا ملاو شو بس مزه تیالا ملاو نشو بس زه خو باندې دې باندې نه ما زه خپل کار کوم وصاب بلاشی والابکار او پاک بیانوا بیگاو سبا یعنی اب ٹیم لکھی آیا او اللہ پاک بیانوا پاو کی چوئے فرشتو مریمی یقینا اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام دے پیدائش تذکرہ کی چې عیسی علیہ السلام الله پیدا کړو داغه تذکرہ اوس کوي پاو کې چې ملائکو یا مریم یقینا الله غره کړي ته وطهر کې او پاک کړي ته وصفا کې غره کړي ته دو ځلې راوړي یو ځل استفا کې د خپل عبادت د پاره او دویم ځل استفا کې د عیسی علیہ السلام د ولادت د پاره دویم یو ځل استفا کې په ماشوموالي کې دویم ځل استفا کې پس د بلوغنا په ماشومالي کې هم ته مقبول وي او په لویوالي کې هم ته چې کومه مقبول وي واستفا کې او غره کړي ته حلان سائل العالمین په زنانو دغه دور باندې هغه وخت په زنانو حلان سائل العالمین په زنانو دغه وخت اے مریم سره دې نه چې الله غره کړي وګوره عبادت په چا کوي دانا چه غور کنو عبادت نا چھوٹی شو و مریم عاجزی کو رب لدی او سجدہ کو رکو کو سرد رکو کو ان کو نا صداقت دا نبی علیہ السلام داری دا ناشنا و خبرون دا غیبونا وی کم دل رتا تا تا چه دا بیانای نو معلومی کی چه تا حق پیغمبری زکا دا چا تا پتاوا او نوی تا دا دی سارا نو حاضر ناظر ندی پاو کی چرتاول لیک پل قلمونا تورات قلمونو خسرنے آچاو طالبانو وی منگ با دا مریم بی بی تربیت کو زکا چدا دا عمران استاد جلور دا او زمونگ استاد دے یحیاء زکریا علیہ السلام ہوئی چه تربیت پہ زکو ما زکا دا مریم ماسی چوا دا مریم ماسی ناغر دے سر پا نکاح کوا او ماسی دا مور غنطی نزدہ ماسی بے ساتی ترور بے خیال سکی ساتی خیال بے ساتی نو د زکریا علیہ السلام نا خبرم کافی و زکریا علیہ السلام نبی دی خو بیت المقدس د مدرسې طالبانو الله د طالبانو د توی به خاطر د پاره چې څنګه چې د دې سره شي مات شي چې زکریا علیہ السلام ته ویل چې دا شاده چې تربیت وکړه د طالبانو سره مات شو نو خسرنې ته کړه خبره بيزا خسرنې واچوي قلمونه ارتاو کوي چې دا چا قلم قدرت یا په بار روان شو په ولټه طرف روان شو هغه به تربیت کوي د نور په کتر روان شو زکریا علیہ السلام په بار روان شو د طالبانو تسلی وشو هیذ القون اقلامهم پاک چې غرزول قلمونه خپل چې کم یو بل ذمہوار شید مریم او نو ته د دې سره پاو کې چې خبره اترې کوله د دې باره کې تیزی سمې جګړې ته جوړ کړې د طالبانو څخه خبرم جنگي هیذ یختصمون اپاو کې چې دې کم دنو باس کو او خبره اترې کوله دا خسرنی نمک کې اس قالت الملائکتو او کې چې ملائکه مریم یقینا الله زیر در کې تا په فیصله خپل طرفنا یعنی صرف په کلمې د کون پیدا ده
ظاهری اسباب چې د مذکر ملاپ کې هغه کې نشته به کلمت منو پیو فیصله باندې د خپل طرف نه نوم د دې کوم نو مسیح ته المسیح عیسی ابن مریم مسیح د ماسح نه په معنا د ماسح ګرځیدون کې مسح کوون کې چلاس پیراخ کو چلاس پیراخ کو نډون بخښو چلاس پیراخ کو برګې بخښو ماسح معنا مسح کوون کې دجال ته چې مسیح وایي داغه معنا د ممسوح البرکت څنګه الله برکت لري کړی او دغه معنا د ممسوح عین الیمنا د دې یو سترګ الله وړاندې کړی د خیر یو سترګ دې دغه معنا د مسیح د سیاحت نه په معنا د ګرځیدون کې عیسی علیہ السلام به ګرځیدو په یو ځای کې ځان له کور نو جوړ کړی کور ځان له نو جوړ کړی ګرځیدو به عیسی علیہ السلام دجال ته ځکه مسیح وي چې عیسی علیہ السلام توحید لګرځیدو او دجال چې کومو شرک لګرځي او بی دینه لګرځي عیسی ابن مریم دا عیسی ماره په هغه جبه کې مبارک تا په هغه جبه کې د عیسی جب معنا دا مبارک د خیر او د برکت جبه کې چول شي او د موسی معنا چې دا مو اوبوت وي او شاه چې کومو ونه ته وي هغه په جبه کې نو اوبو کې ونه کې مندل شي نو مو شاو او بوی پنیر کې وکنه او ونی وی پای کې مونږ نو نومي موسی شو عیسی ابن مریم عیسی زوی مریم ابن مریم دې ابن الله نه دی واجیان فی الدنیا مخاورز عزتمن په دنیا او په آخرت کې شاه اسماعیل شهید رحم الله تعالی ذکر کړی دی په منصب امامت کې وجاهت دری سیزونوی وجاهت د دریو سیزون نه جوړ دی یو هغه چې کمدنو محبوبیت عند الله چې الله ته محبوبي دویم مقبولیت عند الملائکه ملائکه ته محبوبي مقبول یغی کی او دریم سیادت او وساطت بین الله والخلق الله ته محبوبي فرشتو کې مقبولی او د الله پیغامات اخلي او مخلوق له ور کوي الله نه الله پیغامات اخلي او مخلوق له ور کوي دا درې سيزونه وجاهت ته بیا غوی دا نبیم کېږي شي ولیم کېږي شي ولی چې الله ته محبوبي ملائکو کې محبوبي لکه حدیث کې راځي چې اعلان کیږي فلان کې دا الله خو تاسو سره مينو کوي ها محبوب شي او دریم دا الله احکامات چې نبی نه کوم ذکرې نو خلکو ته بیانې او خلافت د پیغمبر دا وجاهت ملاویږي اولیاء کې مرضی وجیان فی الدنیا عزت مند و مخورز په دنیا او په آخرت کې دنیا کې نبی دے او آخرت کې مقبول الشفاعت دے شفاعت په چې کمنو قبول شي ومن المقربین او د عزت مندونو د الله پنځ د الله پنځ ډېر عزت مند دي ومن المقربین او د نږدې کړه شونه الله تا ويكلم الناس فی المهد وکالا خبر وکي خلق سره پغې کې ورکوالی کې وکالا په پوخ عمر کې خدا زیر مریم ته چې د پوخ عمر ته پاتې کیږي دانه چې ورکوالی کې ومړيږي صرف قدرت خارا کوم نه بلکې لویږي با او پوخ عمر ته ورسي او دویم داخی چې عیسی علی السلام باندې لا دا عمر نه راغله راضي به بیا به راضي دنیا ته
او دی عمر ته ورسی کله کله ځنې خلک پوخ عمر کې ګنګوړه وي او خبرې خرابې شي عیسی علیہ السلام خبرې باندې خرابېږي باندې ومن الصالحین والکامیابون وې مریم ورب میانا کون لی ولد سرنګ په کوم کیفیت بشي مال رب چې او نه بل سیدل په ما باندې بنی آدم نه په نکاح نه په زنا نظر سیدل ما ته بنی آدم قال جو وی دکرنګ به په يهود مرد شو چې هغه وی نعوذ بالله ولد زنا دی او مریم بدکاری کړی دا او په قادیانانو مرد شو چې هغه مریم واده کړ او رخصتی نه وشوي کویدن شوی و نکاح شوی و خو رخصتی لا نه وشوي نو دا لږ عیب ښکارې ده نو خلکو ته ځکه ښکارې ده دا یاسې د مور توجیه ده چراغ بی بی گسیٹای قالا کذالکی دکرنگ بئی یعنی بالکل حق دا تا تا بنی آدم نه در رسیدلے نه په نکاح نه په زنا او یہ بم دک شانتی الله په دې کیفیت بچی درکې الله یخلق ما یشاء الله پیدا کیا چې را دیو کی او کې چې فیصلو کړیو کار یقینا وي هغه تشا نو هغه شي فیکون فهو یکونو فیکون جواب امر نه دی یعنی جواب امر مجزومی فیکون پکارو بیا نو فهو یکونو جمله به جواب امر شي او پویا کوي با الله تعالی په کتاب باندې او په سنت نبی علیہ السلام حکمت پوتو کوي او په تورات او په انجیل باندې اور علی کی بدله پیغمبر بنی اسرائیل ته ورسولا ويجعله رسولا او ګرځي بدله پیغمبر بنی اسرائیل ته اوشوا انی قجیتکم بیات من ربکم چې کما هو واقع کې کما عیسی هغه په خپل معلومیږي ما قران نه ذکر کوي دې ته ادماج او اندماج وي دا راغون کی وسو نفولد عیسی کما بشر بی وارسله رسولا الى بني اسرائيل فقال انی قجیتکم بیات من ربکم عیسی پیدا شو چې څنګه ویلو او الله رب العزت د پیغمبره حق تورسو هرغه اعلان وکړو چې یقینا راوړې مې تاسو معجزات طرف رب تاسو نه انی قجیتکم بیات من ربکم دا ردی د وړي کې اعتراض جوابو دا یو اعتراض دا غي چې هغه وی عیسی علی السلام کې د خدای توب صفاتونه دي مړ کول او ژوند کول کوي او برګیان کوي دا کوي هغه معجزونه څه ثابتو خدای توب او الوهیت ثابتو نو قران هغه کار کړل چې دا کول چا الله خو په لاس ځای کوي عیسی علیہ السلام انی اخلق لكم من الطين لکه د خدای انشاءان پرېدا دا ماته یو بریلی ویلی ما ورته مې الله خپل صفت چاله نه ورکړي نو ما سره خبرې کولې ما نه پوهېدو نو ما ورته دا علم غیب او داسې خبرې مې کولې نو لاړو چې بل ډیپټای کې راغی نو ما ته وی چې دراو تاسو وی چې الله خپل صفت چاله نه ورکړي نو ما ته وی وحی الموتى اذا مړ ژوند کول د الله صفت نه لري عیسی علیہ السلام کولو چې ته الله رب العزت چاله نه ورکړي مته تاسو قرآن مجید په چلاري دا غرور پرېلو مولا غنه ته پوښتنه کولو انو دا قرآن مجید کې وکړو وینا نو ورته قرآن مجید راځه مطالعه دا ترجمه راړم قرآن مجید راړم مې ترجمه وکړو نو ورپسې دي دا ورپسې وایي بسم الله باید الله رب عزت سره صفات ورکړي بیا موږ د الله اجازه ته ساجد دا څه خبره و هیڅ بس نور خو نه وی کنه صرف هغه ته ویلو چې دنه دا تاسو کې جواب یې موتا شین تو دې باندې د مسلمان نه د کار د سره مسلمان هغه دا خبره کوي ورېله دا باندې کوي صحیح اني اخلق لكم من الطين یقینا ز جوړو تاسو لاره باندې پوښي اخلق جوړو خټه جوړو لیکنه جوړو تاسو لاره من الطين د خټه لکه د شکل لمارغه په صورت مائده کې سره الذویل دی باذن الله باذن صحیح ده کنه
اته سرویلی دي اشاره ده چې د شکل د زیرو دا پټو جوړول دا په اجازه ده چاو دا الله یعنی د زیرو شکل جوړول سو حرام بیا د خټي د ګټي او د لرګینو په بل اتفاق دي کې خور څه مسله نشته دي هیڅ مسله نشته دا بالکل ناروا خدای چې جوړول نو دا عموم ټول عمر کې یو خاطره جوړو صرف د قدرت کارا کولو لپاره یو خاطره فکایت دویره لکه شکل مارغ پوکوان په دې کې فیکون نشوا اور جوړول زما کار دی پوکې وهل زما کار دی خو مارغ کول د چا کار دی ما يكون طيرا باذن الله شبلا رسول کی اجازت الله باندې او برولک ما ولا برس اور هم بزو پیدا یوړل لرا برګی لرا او ژوند کومړو لرا اجازت الله باندې دا زما اجازت ده علم غیب والا معجزه الیا او خبرم تاسو لرا پالک تاسو خړای دغه سړی چې کمندونو کور وړي او بارو دې ډرکه واچو وچرته مرمنغو د خلیل راځي او پکې وړي چې کمندونو حال یا ایک بټا دالی ایک بټا خوړي هغه وړلې عیسی علی السلام بدل وی چې وړلې دې پاتې کړي دي اندر سال کې تقواله ده او نو په کوم بما تاکلون خبرم تاسو لرا باغبانی چپړی تاسو اواز دې ذخیره کوي په کورونو کې یقینا په دې کې خامخان نه کړه د پیغمبرای زما لآیه لنبوتی چې زه الله ته پیغمبر کتا یقین کوونکی او مصدق لما بین یدی او اشتیا کوونکی راوي چې وړاندې زمانه دي یعنی زما او د تورات مسله یو ده چې وړاندې زمانه تورات نه ولې ویل لكم بعض الذي حرم عليكم اور دې لپاره چې روایت بیان کوم حلال والے تکم بیان کوم تاسو ته یو نیمه چې آرام کړی شوی د تاسو باندې وجدتکم بیات من ربکم اور اورم تاسو ته وجدتکم اور اورم من تاسو نه ته طرف تربیت کوونکی تاسو نه زمانه پیغمبرانه څنګه راوړل فتقوا الله حاصل زماره دعوت فتقوا الله لا اله الا الله واتيوني ايثاروا الله فتقوا الله او يريد الله نواتيون او زمان تابدار زمان تابداریو کی حاصل دینی سوی یقینا اللہ رب زمان رب تاسو فابدوه صرف و صرف داغی عبادتو کی عیسیٰ علیہ السلام چال دعوت ورکڑے اللہ نکی زان دعوت نہیں ورکڑے یقینا اللہ رب زمان رب تاسو فابدوه صرف و صرف داغی عبادتو کی دبلچانا عیسیٰ علیہ السلام نیاوئی انکا انت السمیع العلیم عیسی علیہ السلام موروی ان انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب زکریا علیہ السلام وی انک سمیع الدعاء فرشتی وی كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يخلق ما يشاء او عیسی علیہ السلام فقلوی ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم یقینا اللہ رب زمان رستاسو فعبدوه صرف عبادتو خیلاغو دا غلار سمان نی غلار دا اللہ رسول بیماران سبب صحت نصیب یہ منزل بیماران دعا رکھنا چکرے اللہ رسول صحت